حکم د کتاب سره د الله د کتاب حکم بدلی او د قوم نه پی پیسې اخلي یا په طریقه د رشوت باندې مالونه خوري او چې کم پکې پیران دي نو اغي په نظر د غیر الله او په ناجایزو دمونو سره د خلق مالونه خوري دام د مال په ناحق خوړل دي په طریقې د رشوت سره یا ته چا د پاره د الله په حکم کې بدلون وکي او پاغي مال والدام حرامه طریقه ده یا دوی کې پیرانو بد پیران چې د دې مالونه به خوړل په نظر د غیر الله سره د یو په نوم به منښت کول او د بل په نوم هغه به تنه خوړل یا به په ناجایزو دمونو سره مالونه اغیستل او هغه به خوړل دام ناجایز طریقه ده د مال دویم په دوی کې دویم غټ ګناه داو چې دی به خلق منکو د الله د دین نه او د ایمان بالله نه نو گویا چې دوی کې دوه ګناهونه یو دا چې دا د مال ډاکوانو د خلق مال به خوړو دویم د ایمان ډاکوانو او داسې خلق هر دور کې په امت کې موجود دي چې د خلق په مالونو ډاکی ورچي په ناجایزي طریقې سره د خلق په ایمان باندې ډاکی ورچي په ناجایزو طریقې سره علما وايي دا قسم خلق چې دا اکثر درې قسم خلقي یو گمراه بادشاہان دوی د خلق مالونه په ناجایزو طریقو سره خوري او مالدار طبقه چې هغه گمراه وي دویم علماء سو بد علما یو علماء حق دي هغه نه علماء سو چې ورته وایي بد علما ناکار علما دریم گمراه پیران چې د خلق مال په ناجایز طریقه باندې خوري نو داسې قسم خلق دی کې موجود نو ځکه الله وی چې حکم ورسره ما اکو د جهاد یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو ان کثیرا من الاحبار بیشک ډیر د مولیانو نه د دې یهود مولیان یادی والرهبان او د پیرانو نه نو د علماء نه مراد علماء سوء دی یو علماء حق دی هغه دا نه کوي یو علماء سوء چې ورته وی چې رشوت علی او د سړي حکمونه د الله بدلی د خلقو د پاره او مالونه تی علی والرهبان او گمراه پیران لا یاکلون اموال الناس خامخا دوی خوري مالونه د خلق بالباطل په باطل طریقې سره ناجائز دم کول په هغې باندې اجرت اغیستل دم ناجایز دي ویصدون عن سبیل الله او خلق منکی دوی د لارې د الله نه نو دی څومره لوی جرم دی د خلقو په ایمان ډاکه ورچي په مالونو ډاکه ورچي والذین یکنزون الذهب والفضة اغا کسان چې اغي جمع کوي سره زر والفضة او سپین زر لا ينفقونها او نه خرچ کوي دی سپینو زرو لرا او دی سرو لرا یا نه خرچ کوي دی خزانو لرا پی سبیل الله پلار د الله کی نو فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکدی تا پا عذاب دردناک سرا چې کم خلق مال جمع کئی او نور کئی د دې مال نا د دې خزانون پلار د الله کی ندی تا زیر ورکا پا عذاب دردناک سرا علماوی د دین مراد اغا مال دے چې اغا د زکاة مقدار ترسیدلی او سړی تینا زکاة نور کئی د چا سره مال دے اغا زکاة مقدار ترسیدلی دے او دیتی زکاة نور کئی نو فبشرهم بعذاب علیم دردناک عذاب سرورت خبر ورک سنگ عذاب بی یوم یحما علیها فی نار جہنم
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسکم. دا مالونه ندی چې د کم مال نه زکات نوی ورکړي دا مال به پتری اور کې به دا ګرمیږي او دیله به پیدا تندی دا اړخونه دا شاګانې دا به وله پې ټکورئ وی به هذا ما کنستم دا هغه څه چې تاسو په دنیا کې جمع کړي دا هغه خزانې وې چې تاسو به ورته خوشحالېدلی او په لاره د الله کې به م ترې نه ورکو ټکورئ به یې پې کله به ورله پې دا پتقوا بها جباههم دا تندې به وله پې ټکورئ کله به وله پې دا اړخونه ټکورئ کله به وله پې دا شاګانې ټکورئ. حدیث مبارک کې راځي چې چا د خپل مال نه زکات نه وي ورکړی ورځ د محشر شي دا مال به په اور کې ګرم کړلی شي او دله به پې دا تندې او دا اړخونه ټکوري بار بار به یې ګرمۍ او بار بار به یې پې ټکوري. حدیث مبارک کې راځي کان مقداره 50,000 سنه او د دغې ورځ مقدار دا به 50,000 کاله 50,000 کاله به د باندې دغه مال ګرمۍ او دی به پې ټکورئ 50,000 کاله د دنیا په حساب او بار بار به یې ګرمۍ او ټکورئ به یې پې. حدیث مبارک کې راځي چې بیا ورځ د محشر ختمه شي نو دې ته به لار وښودلی شي یا د جنت او یا د دوزخ یا به جنت تلو والی یا به دوزخ تلو والی خو په ورځ د قیامت چې 50,000 کاله د دنیا په حساب په دې به وله دا ټکورونه ورکوي په دې مال وی به هذا ما کنستم دا هغه خزانه ده چې تاسو جمع کړې وه او تاسو ترېنه په دنیا کې زکات نه ورکړی. حدیث مبارک کې راځي ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلکته د کم مال سره چې د زکات مال پیوس شي زکات ترېنه اونه ویستلی شي او د زکات تا مال په دې نور مال کې پروت نو دا نور مال هلاکوي دا نور مال هلاکوي. حدیث مبارک کې راځي چې کم قوم زکات نه ورکوي الله تبارک و تعالی هغه قوم مسلط کی هغه قوم باندې الله مسلط کی قحط سالی پہ اللہ راولی چې کم قوم زکات نه ورکوي نو زکات نه ورکول دا گناهی کبیره ده. ام سلمه رضی اللہ تعالی عنها زنانه ده رالل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کالی بارکی تپوس کی کالی بارکی تپوس کی دا اللہ حبیبہ دا دے کالی با ما تسوعید وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې وی کله دا مقدار د زکات ته ورسیږي او ته زکات ادا کوي نو دا بیا په کنز او خزانه کې نه راځي. دا وعید چې قرآن کې راغلی دی خو د خزانی راغلی دی د کنز راغلی دی نو د کم مال نه چې زکات ادا کیږي هغه په کنز او په خزانه کې نه وي داخل هغه د وعید نه بچته چې د کم مال نه زکات ادا کیږي. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی کما سره د دې غر عمر سره سپینی خو چې زت زکات د یو کس سره د غر عمر سره زره سپین زری خو چې زکات ته ادا کوي نو هیڅ پروا نشته دی هیڅ پروا نشته دی چې کله تینا سړی واجب حق د الله چې په دې باندې کم حق لازم کړی دی هغه تینا ادا کوي نه چې هغه ته ادا کوي بیا اس قباحت په مال کې نشته دی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک ولیدل زنانو په لاس بنګړي او په غوږونو مندرۍ د دواړو جهان سردار ورته وویل وی دا خوښوئ چې دا بنګړي بیا د ووري دا خوښوئ چې دا مندرۍ بیا والی د ووري نو حدیث مبارک کې راځي علما وایي
دا حدیث چې دی دا محمول دی په زکات نه ورکولو باندې چې کله کومه زنانه کالې ساتي او هغه نصاب ته رسېدلی او دا ترېنه زکات نه ورکوي نو دا د دې بنګړو ته نه خوشحالېږي دا د دې والو ته نه خوشحالېږي دا به د اور والی دا به د اور بنګړي په ورځ د قیامت او دی به پې ټکورولی شي او دام خبره ده چې د زنانه کالز مقدار د نصاب ته رسېدلی نو زکات یې ګورې په زنانه واجب دی دا به یې ورکوي دا په خاوند نه دی واجب او ګناهګاره به پیم دا زنانه ذمهواره به پیم دا زنانه که دا وی هیڅ لار نشته دی نو دقه کالې د خرڅوي او د دې نه د په زکات کې ادا کوي نو یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم دا تندی به وله پې ټکوري دا ولې علما وایي د دې مال په وجه به دوی په دنیا کې فخر کو ځان به ډېر اوچت حسابه او ډېر اوچت په حسابېده ډېر عزتمند به حسابېده وی دا کروڑپتی دی او دا لکپتی دی الله وی دی په ډېر عزتونه حاصل کړي دي چې نن ولا پې دا تندي ټکور کم چې ذلت یې وکم چې د دنیا غ عزت ترېنه هیر کم یا دا چې دی به دنیا کې په دې مال باندې فخر کو نو الله وی چې دا تندي ورله پې ټکور کم چې د هغه فخر ورله د دنیا غ هیر کم هیر نو فتکوا علیها فی دا یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم یا دا علما وایي یا د دې معنی دا ده چې دا تندې به وله پې ځکه ټکورئ چې کله به دته سائل راغې سوال کوونکې یا به ورسره فقیر کېناستو نو ده به ترېنه ډډه کوله ده به اول په تندي کې فرق راوستو چې سائل به یې ولید او فقیر به یې ولید نو په تندي به یې فرق راغې نو الله وایي چې ړومبې دله پې دا تندې ټکور کړم د ده به دویم افشنده و چې د هغې فقیر نه به یې داسې مخ واړو نو الله وایي ورګه چې دا شا درله پې ټکور کړمه نو دا شاګانې او دا مخونه به پې ټکورېږي او روغه ورځ د قیامت په 50,000 کاله به دا عمل د ده سره شروع یا علما وایي د دې معنی دا ده چې الله وی تندي او شاګانې اړخونه دا کنایه ده د دې خبرې نه چې ټول بدن بدله پې ټکوروم یو ځای به نه پاتې کیږي یو ځای بار بار به ګرمولی شي او ټول وجود به وله پې ټکورولی شي په ورځ د محشر او آواز به ورسره کوي هذا ما کنستم هذا ما کنستم دا هغه چې تاسو په دنیا کې جمع کړیو او شمیرل بم او زکات بم ته د الله حق بم ته نه ادا کو حدیث مبارک کې راځي وای چې کم مال حلال وګټلی شي خو چې د هغې زکات ورنکړلی شي دا خبیث وګرځي دا پلیت ګرځي او چې کم مال په حرامه وګټل شي هغه په زکات سره نه حلالیږي ګورئ چې مال حلالي نو په زکات سره هغه خبیث کیږي هغې کې حراموالی راځي هغې کې نحوست راځي خو چې په حرامه طریقه وګټل شي نو هغه بیا ګورئ په زکات نه پاکیږي چې تا سره د سود مال دی او زکاتونه ترې ورکوي چې دا به پاک شي ای به زه خو ترې زکات ادا کوم نو دا په دې سره نه پاکیږي بیا او حدیث مبارک کې مرازي چې کله سړی د مال نه زکات ورکوي د مال به اور نسیزي دریاب به یې نه وړي دا حوادث په پې نه راځي او په کم مال چې دا رالل نو ته پوه شه چې د دې مال نه زکات نه دی ادا کړی نو دې آیات مبارکه کې د هغې دپاره وعید ذکر کوي یوم یحما علیها په هغه ورځ چې ګرم به بل کړلی شي علیها په دې باندې فی نار جهنم اور په جهنم کې فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم پس داغلې بشي په دې سره تندي د دوی
وجنوبهم اړخونه د دوی وظهورهم او شاګانې د دوی او وایي به ورته هذا او ویلی کیږي به ورته هذا دا ما هغه دي کنستم لانفسکم چې تاسو به جمع کول د خپلو ځانونو دپاره دا هغه دي ای د ملیشه او د دوبۍ خاوندانو ای مسافر ورونو مال ګټلی تاسو دی او دلته مزې پې په ملک کې د کور خلق کوي او د دې د زکات حساب به تاسو سره کیږي ټکورۍ به پې تاسو او مزې پې ټول مخلوق کوي په خپله باندې د خپل مال حساب د زکات کوئ خلق پې مخ خوشحالوئ د انی حساب کوئ او د مال نم زکات ادا کوئ ګورئ حساب به تاسو سره کیږي هذا ما کنستم دی ته به ویلی کیږي دا هغه څه دي دا هغه شی دی کنستم چې تاسو جمع کړی و لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره او دې ته به خوشحالېدلی او د بچو او د الواد دپاره هم جمع کوه ډېره هم و او زکات هم ترې نه ورکو فذوقو اوسکئ ما کنتم تکنزون اوسکئ مزه د هغې څه چې تاسو به جمع کول اوسې مزه وسکئ مزه یې شته که نه مزه یې شته که نه وی سکئ چې تاسو په دنیا کې جمع کول نو دا مال دا به ګورئ بیا دا مال نه وي دې نه به بیا ځان ساتو دا به د اور پتري نو پکار ده چې مال نصاب ته رسېدلی چې په ټیم ترېنه زکات ادا کوو فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو ان کثیرا من الاحبار بیشک ډیر د مولیانو نه علماء سوء تینا مراد دی والرهبان او د پیرانو نه گمراه پیران تینا مراد دی لیأکلون چې دا مولیان او دا پیران لیأکلون خری اموال الناس مالون د خلقو بالباطل په باطله طریقې سره د الله په حکم کې ولا لګت نرمي وکړي او مال تیوالي په طریقې د رشوت سره د یو دپاره یو حکم او د بل دپاره بل حکم نخوري مالونه د خلقو بالباطل په باطله طریقې سره ویصدون عن سبیل الله او خلق منکی د لارې د الله نه والذین او هغه کسان یکنزون الذهب چې جمع کوي سره زر والفضة او سپین زر ولا ينفقونها او نه خرچ کوي د سپینو زرو سرو زرو لره یا نه خرچ کوي د مالونو لره یا نه خرچ کوي د خزانو لره فی سبیل الله په لاره د الله کې فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکه دوی ته په عذاب دردناک سره یوم یحما علیها فی نار جهنم په هغه ورځ چې ګرم بل کړلی شي په دې باندې فی نار جهنم اور په جهنم کې فتکوا بها جباههم پس داغلی بشي په دې سره تندي د دوی وجنوبهم او اړخونه د دوی وظهورهم او شاګانې د دوی او ویلې کیږي به ورته هذا ما کنستم دا هغه څه دي ګورئ چې تاسو جمع کړي وو لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره ځان دپاره یې موږ په دنیا کې جمع کوو او پته راته نشته چې په دې به دې ځان له ټکورئ دا به ما له ټکور راکوي او نن یې موږ ځان له جمع کوو فذوقو اوسکئ ما مزه د هغې څه کنتم تکنزونه چې تاسو به هغې لره جمع کوله